نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها
الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو ما تیرہ جمعہ ستاسو خدمت کے دا عرض کرے ہو چې انسانان خبرې کوي هم ډېرې او اوري هم ډېرې دا الله تعالی نه ډېر خوراک والا بنده خوښي نه ډېر سکاک والا بنده خوښي نه ډېر خوب والا بنده خوښي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ لا يحب الاکول الشروب النؤم چې الله تعالی ډیر خوراک ډیر سکاک او ډیر خوب والا بنده نه خوښي او دا درې والا شیونه یو بل سره لازم ملزوم دي چې خوراک ډیر کې نو اوبوبم ډیر اسکی او خوراک او اوبو چې د معده کې خلط مل شي او د انهضام عمل شروع شي ناغینه بخارات جوړیږي او بخارات طبعا دا ساعد وی برخیږي او دغه بخارات چې د وریځ شکل کې دماغونه چاپیره شي نو دې ته خوب ویل شي نو شروع د خوراک نه کیږي او منگا دو کارا ډیر کو یو خوراک نو دا دو ور سره سپلیمنٹری کی راځي اوبا او خوب او یو په سنت عمل او دې دوو کارو د دې ځای معاشرت تباہ برباد کړه دا دویم کار دا سنت والا دام دے خوراک کاک سر لازم ملزوم دے دا خدا سے دے لکه چې کشته خوري ورته نو نتیجه به آگئی چې اولاد به پیدا کیږي ډیر او چې اولاد پیدا کیږي ډیر نو مسائل به ورسره راځي په دې خو کار نه کوي چې خدای به لوی نو چې خدای لوړی نو ته بیا د شپې راځي ولې په ټوپونه او چې خدای لوی نو بیا یو پوسټ د پاره 200 کسان یا 2000 کسان ولې ولاړ وي عزیزانو دا د عقل خبره ده شریعت او فقه دا دو شیونه دي اللہ تعالیٰ خدا حکم کړی دی اقیم الصلاة منځ کوئ نو 40 غنټې موږ صرف منځ کوو اللہ تعالیٰ په خپل تحدید د اوقات وکړو معنا دا ده چې ژوند د نظم نه عبارت ته اگر چې دا عبادت ولې نه دا یو خبره او دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ مفاجاتن او دفعتن د ډیرو نفلونه دا خبره چې 2 رکعاته کې هر ورځ
خو تسلسل سره کې دې ته وایي نظم. نو دوه شیونه زما دې کرت راتلو کې پیغام دی، یو دا چې انسان به جوړېږو، او دویم دا چې منظم انسان به جوړېږو. او د انسان شناخت هم په تنظیم دی. که تنظیم پکې نه وي انسان کې غوی کې څه فرق دی؟ انسان کې اخره کې څه فرق دی؟ حالانکہ په شریعت کې هر شی ایون عبادت دام په یو نظم دی، وقت مقرر دی، طریقے مقرر ده، ترتیب مقرر دی. او بیا زمونږ امام آخو د نظم په حواله باندې، او دا نظم په سنس کیږي، دا په عقل کیږي. نو زمونږ امام خو د نظم او د نسق په حواله باندې دومره کمیټډ سړی دی چې هغه وایي په دې مونځ کې هم چې لومبي رکعت کې د سوره قرائت وکړو که دویم کې د دې نه زیات کنده مکروه دی، ځکه دا د نظم و نسق خلاف دی. عقل یې ښه نه ګڼي، د نظم و نسق هغه دومره زیات قائل دی چې تا ته وایي چې په لومبني رکعت کې دی تبت یدا ابي لهب اووې نو ورپسې به شاته سورتونو ته ځي، که وړاندې راځي نه دا بیا مکروه عمل دی، ځکه ته نظم خرابوي. خبره ذهن کې رااله؟ نو بیا موږ حنفیه خو باید چې ډېر منظم یو، او موږ له ټول نه زیات بد انتظامه خلک یو. نو خبره بیا هغه چې انسانیت او نظم و نسق هم دواړه یو بل سره تړلي دي. د ښه انسان شناخت کیږي په نظم و نسق باندې چې د ژوند څومره منظم دی. د ده جامه ما ته د غویز یې د پټکي د ول نه ښکاره کیږي، زه وپېژنم چې دا د غویز وی دی، دی د پټکي ول هم د سړیتوب په انداز باندې نشي تاولی. ما ته د ګیرې نه ښکاره شي چې د ده ګیره څه په قطب سویل روانه ده. امام ترمذی حدیث نقل کړی دی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاخذ من لحیته طولا وعرضا. نو دا تنظیم دی. او حضرت انس فرمای رضی الله تعالی عنہ چې د دواړو جهانو سردار د شپې تهجد ته به راپاڅېده، نو د شپې و د کېدو وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام به یو کپړه سر نه چاپېره کوله. یو خدا چې موسمی اثراتو نه به سر بچوي. زه که په اوړي کې هم 10 منټه تسلسل سره سر بربنډو ساتو نو په سر مې درد راشي، د اعصابو تکلیف راته شروع شي. ما وی د نبی علیہ السلام دا سنت څومره بهترین سنت دی. او دویمه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به څنګه د خوب نه پاسېده. حضرت انس فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا کپړه سر نه لرې کړه، نو لومبنی کار چې به کو نو ویښتو مبارکو باندې به دا سر و چې دا منظم شي. حالانکه اوس باتروم ته روان دی، باتروم ته ځي او دس بکوي، خو یې نه دومره وخت د پاره هم ځان بې تنظیمه نه ساته. حضرت انس فرمایي چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام د سر یا د ګیرې مبارکې ویښته دا انشیولډ کله هم نه دي کتلي چې دا مرتب نه دي، دا په صحیح انداز باندې پراته نه دي. یو حدیث کې راځي یو صحابي لوی لوی ویښته ساتلي و، ساده سړی و. حضور علیه الصلاة والسلام ته راغی، دا ویښته نو داسې خواره واره ببر غوندې و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې دا ویښته دې ساتلي دي، فأد حقها، نو د دې حق ادا کوه. وی که نه در سره تیل وي او نه در سره منګز وي نو لون لاس پې داسې راکاږه چې دا مرتب او په تنظیم باندې. زمونږ ژوند هم داسې منظم دی، لږ زور سره وایي. زمونږ خو خوراک بې تنظیمه، زمونږ سکاک بې تنظیمه، او مونږ چې 4 کسان په لار روان شل خرونه به دې هیر شي. مونږ له په لاره راتلو چل هم نه راځي چې انسانان څنګه ګرځي، د انسانانو مشي څنګه وي، د انسانانو حرکت څنګه وي. یعنی روان بی 4-5 کسان نو ټول لار به داسې بلاک کړي. دا انساني طریقه نه ده.
د دواړو جهانو سردار دی راغلی او دې دپاره چې مونږ انسانان کی او منظم انسانان مو کی. محترم ورونو، نو عرض به کو استاذ خدمت کې چې خبرې خو مونږ ډېرې کوو او ډېرې اورو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو بدو راغی، کېناست. بدوان خو ساده خلک خبرې ډېرې کوي، نو بس جوړ شروع شنو او پیغمبر علیہ السلام خو بس خبره کټکول نه. د نبی علیہ السلام دا طریقه نه وه چې ګینې یو سړي ته نه ته غلی شه که نه زه درته خبره کوم. دا سړیتوب طریقه نه ده. صحیح. اوس که ښه خبره کوي که بده خبره کوي، بس پرېږده چې دا غول خوراک ختم کړي، نو ته بیا هغې نه پس که سوای نه ووایه. یعنی قاضي ابو یوسف وی رحمه الله چې زمونږ د شیخ طریقه دا وه چې نوی سړی به راغی، امام صلوات الله علیه به سوای د السلام علیکم وعلیکم السلام نه بله خبره نه کوله. بیا به یې غله موقع ورکړه چې خبره وکړي. امام صاحب هغه وایي کانا صامتا قلیل الکلام، دی به همیشه خاموش و لږې خبرې به کولې. په خبرو ډېر کار نه کېږي، په خاموشۍ ډېر کار کېږي. ائمو کې څومره کار چې امام ابو حنیفه کړی دی مثال شته، 12 لاکه 50,000 شرعي مسائل دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه یو ذخیره ده چې امت ته وړاندې کړې ده. ته به اوم نه شمارې څومره 12,50,000. نازیزانو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی هغه به موقع ورکړه دې سړي ته چې خبره وکړي. ما یو ورځ ورته وی شیخ ته یو سړي ته دومره موقع ورکړې بس لګیای نو لګیای ته نه په ښه کې منع کې او نه بده کې منع کې. امام صاحب رحمت الله علیه ورته ابو یوسفه زوی سړی اورم، نو که خبرې د عقلمندۍ نو یې زوام چې دنه زده کړه پکار ده، سړی هوښیار دی. صحیح. او وی که خبره د بېوقوفۍ نو یې زوام چې بس دا ورخ ورته کلاو کې زری د بېوقوفي ختمه شي بیا ځي پاسي. اوس که زه ورسره خبره کوم دی خو به خپله بېوقوفۍ کومه بوجای چې راوړې ده هغه به خامخا ته شي. نو چې 15 منټه مې یو ځل ولا میاشت کې بریک ورکړه او 15 منټه مې بیا نو 10 منټه ما ځان له بل نور وخت ضایع کړه. خو بس let him speak and let him spell out what type of mess he is bringing out. چې کوم ګند راوباسي بس خو زر پرېږده چې دا ګند راوباسي ځي، بس بارود در سره خلاص شو، خدای په امان. خبره باندې پوهېږې؟ ستاسو زما دا خبرې خوښېږي نه؟ ما له ګوره خوږې خبرې نه راځي، خو تاسو عادت یې نه او تاسو ښه خلک یې. زه بېګانه بله شپه د پولیس لاین ته بیان له تللی وم، هغې ته مې هم دغه وایم ما له ګوره خوږې خبرې نه راځي. البته زه د خپل بساط علمي مطابق چې څه لږ غونډې دی نو د خیرخواهۍ په بنیاد باندې هر چاته یو خبره کوم چې دا ته واوره، نو که ستا خیر وي پکې نو بیا یې عملي کا ویې منه، او که نه نو بس بیا یې پرېږده نو. نو محترم ورونو، عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې هغه بدو خبرې شروع کړې نو خبرې کولې نو نبی علیه الصلاة والسلام تنه تپوس وکړه وی کم للسانک من قفل او ابواب، ستا د دې ژبې دپاره څو دروازې یا څو جرندې دي. نو سړی خو نور دا زمیندار خلک دي خبره عقلمند دي، د عقل خبره هم ډېره کوي. امام صاحب رحمه الله وایي د دنیا کې کله چې هم چا سره میلاو شویم نو که عالم دی او که جاهل دی، که ګیرې والا دی که بې ګیرې دی، که عملی دی که بې عمله دی، ما څه شی ته خامخا زده کړی دی. ابو یوسف ورته وایي نه دی بېوقوف نه یې څه شی زده کړي دي. وی د هغه نه مې دا زده کړي چې د دې کم خرطوب کوي دا به نه کوم. هغه نه هم زده کړه کېږي چې د دې کم خرطوب کوي دا به زه نه کوم. وی د دې نه لوی علم بل خو نشته. نو محترم ورونو، وینسن چرچل دا خو ډېر ښه فلسفي سړی و خو ډېره لالي. صحیح. د ګریټ برټن جنګ عظیم دویم کې کامیابي د وینسن چرچل د وجه وکړه، ادروایز دنه مخکې کوم وزیر اعظم چې و چې هغه عین په ټایم باندې هغه ډیترون کو او دی یې راوسته. خو هغه بیا داسې نه و، هغه چې کوم یې ډیترون کو یعنې لرې که ورته وایي ته ریزاین ورکړه، پارټۍ ورته ووایي هغه ریزاین ورکړه. او وینسن چرچل چې دا د داسې ایمرجنسي دپاره یو ښه لیډرشپ کوالټیز یې لرل، دی یې پرایم منسټر که هغه چې کوم یې لرې که هغه ځان له بله پارټي جوړه نه کړه. صحیح. هغه نه حقیقي شو نه نظریاتي شو نه بل شو، بس هم ده سره روان شو.
ځکه چې د سړی ځان له جدا شي د معنا دا چې دی نه خدای سره دی نه پیغمبر سره دی ځان سره دی ممکن ده چې انجام پیدا دی ځان سره هم نه دی موږ ځان سره هم نه یو لکه مقل سړی دی ځان سره هم نه دی ځان له دوره کنده وکني چې بیا د راوتو چل نه ورځي دی نه اوس راوځم څنګه ته پکې څه وایې ای کې مړ شي عزیزانو څوک بیا جنازې له هم را نه شي دی وجه خو زه تاسو ته وایم جماعت سره یې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علیکم بالسواد الاعظم لوی جمع سره روان یا کومه لوی جمع چې کم از کم د عقلمندۍ په لار روانه زمونږ دی علاقه کې یو سابق وزیر صاحب د هغې یو زوی داسې بیډه کوندی نو کله به یو خواشه کله بل خواشه نه په دې مذهبي دغه کې هم کله به سلفیانو سره کله به حزب الله سره کوله جماعت نو ما ترې یو ځل تپوس وکړم ما هغه زوی دی څه کوي وی هغه نو د غویي زوی دی نو ما ورته وایم هغه څنګه وی زه ورته وایم چې یا لکه ما خو دا مونځ ډېر په تکلیف زده کړی دی خو کوم یې قضا کوم یې نه صحیح او نور په دین دوره نه پوهېږم نه مې دوره عقل شته خو یو خبره مې ورته وکړه چې د غویي زویانو په علاقه کې ډېر مولیان او ګیرو والا کوم کار کوي نو هغوی سره یا د دې معنا دا چې دا دوره ګیرو والا به ډېر ناروا نه کوي خبره ذهن کې راله نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې علیکم بالسواد الاعظم زه نه وایم چې جمعیت العلماء والا د اولیاء الله دی دا ستا عزیزان ستا تربورا او دا هم نه وایم چې مولانا صاحب ولی الله دی شیخ جنید بغدادي دی لوی بزرگ دی د شپې مصلی الوزي صحیح حضرت رابعه بصریه رحمت الله علیه دا د حسن بصری ملاقات لراله نو چا ورته وی خو سمندر غاړه تله دی حضرت رابعه ورپسې سمندر غاړه تراله د شپې حضرت حسن بصری رحمت الله علیه خپل مصلی دا د سمندر په سطح چولې وه مونځ کو حضرت رابعه ته دا اظهار خخ کارنش حضرت رابعه دې سره خپل جای نمازو نو دې هوا باندې خور کو په ځمکې اسمان میس کې معلق او درې دا مونځ کو او چې مونځ ختم کو نو بیا حضرت حسن بصری رحمت الله علیه ته دا خطه اصلي کې د ایران خطه ده صحیح نو دې کې فارسی ویل شو څه ویل شو فارسی ویل شو نو حسن بصری ته وی اگر با آب میں روی ماہی باشی وگر با ہوا میں پری مگسے باشی بر زمین بیا تاکہ کسے باشی ډیره قیمتي خبره وکړه قاری صاحب خبره وکړه که غلطه ده ورته وی که په اوبو باندې لګیای فلوټینګ کې نو خو مې به یا به چندخي او که په هوا باندې فلوټینګ کې نو ماشه به یا به مچي وېزمه کې تراکوس شه چې انسان دنه جوړ شي خبره ځین کړاله ناغه زما خبره بیات ساتي خصوصا علما چې علما دا د وبونه د هوا نه راکوس شي چیرته راکوس شي زمکه موږ زمکه ته راکوزیږو موږ د تصورات دنیا کې اوسېږو ناس پس مکه یو خو پریټند کو داسې لکه چې عرش ته اوس لک سفر پاتې دی غنټه پس به موږ هلته لینډینګ کو خدای خوا کې او خدای به راته رډ کارپېټ چولی او زمونږ خیر مقدمو کې په خیر ډېرې مودې نه ستا انتظار و شکر دی چې راورسېدې نو محترم ورونو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې حضور علیه الصلاة والسلام هغه نه تپوس وکړي کم لسانک من بابن ستا د ژبې څومره دروازې دي نو هغه ورته شفتان و اسنان دوه شونډې دي دم دوه تنبی دي او دوه دېرش ورسره غاښونه دي دوه دېرش ورسره غاښونه نبی علیه الصلاة والسلام یې څلور دېرش دروازې شي فلم یمنعک ای منها دې څلور دېرشو دروازو کې اچا تا ته دروازه بند نه کړې بس لږ بریک ولګوه که نه ته خو لګیا مسلسل په څلور دېرشو دروازو باندې راوځې نو عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې خبرې به کوو هم ډېرې او کوو یې اورو هم ډېرې خو الله تعالی فرمایي ټولې خبرې به نه اورې صرف ښې خبرې به اورې ټولې خبرې به نه اورې څه به اورې ښې خبرې به اورې د بدو لپاره به ځان حاضر غایب کې د بدو لپاره به څه وکړي اوس هر چا سره جنګ خو نه شي کولی چا سره به جنګ کې چا سره زه چې څوک دلته ما سره هم ناست دي او څه خبرې شروع کړي چې زما په طبیعت ښې نه وي نو زه بس داسې ځان حاضر غایب کړم بیا دته سید مول صاحب څنګه
مدرسې ته ځې سبق وای خلک صحیح هغه غریب ځان له لګیایي هغه خپل کیسټ خلاصوي ځکه هغه تیار راوړی صحیح هغه تیار راوړی نه په هغې کې سټاپ وي او نه په هغې کې ریورس پکې وي بیا بیا په شا کوي چې دا خبره نازیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی چې الله تعالی فرمائے قیامت په ورځ باندې د کافرانو د پاره منکرانو جاهدانو د پاره ما اوسم یو ځای لیکه ربط الآیات والصور کې نو د غزا مې لیکه چې قرآن کریم مخاصمه کوي او بحث کوي څلورو طبقو سره جواب ورکوي څلورو فرقو له رد کوي په څلورو فرقو باندې په مشرکینو نمبر دویم په یهودو نمبر دریم په نصاراو څلورم په منافقینو صحیح دا به مو یادي چې د مخاصمې په حواله قرآن کریم بحث کوي رد کوي جواب ورکوي رد کوي جواب ورکوي بحث کوي قرآن کریم فرمائی چې ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا اللہ تعالیٰ فرمائے او پیغمبر بے فکر یا ستا مخالفین ډیر دي هر یو ځان سره اعتراض تیار ساتلی دی هر یو ځان سره شوبه تیار ساتلی ده خو الله تعالی رسول پاک ته ووایي چې تا سره څه فکر دی خو چې څنګه اعتراض راځي ما به تیار جواب در لېږلی چې څنګه شوبه کوي ما به رد در لېږلی داسې دی نه قرآن کریم فرمائے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق پیغمبر پاک باندې اعتراض او شبهه وکړه چې کدا پیغمبر دی نو د خوراک ولې کوي او کده پیغمبر دی نو بازار دکان او سٹور ته ولېږي د بازار کې څه کوي د دکان کې څه کوي د سٹور کې څه کوي انسان انسانی تقاضې لري انسان انسانی تقاضې لري ما بیگانه بلش په دې پولیس فورس ته وې ما مانه چاته بوزه کې ته پولا مولا کنه نه بیا بس ما زه مولا اوسم نه طالب یم الله تعالی مې د مرګ پورې طالب ساتي صحیح یعنی کزان ته وې زه مولا یم بس د تبعای سامان د شروع شو صحیح اوس ځان ته ګوره چې دړام سره او پریوزه کم ځای صحیح یعنی دې معنا دا ده چې تا د کمال داوا وکړه مونږ همیشه دا خو وایو تبدیلی پکار ده پکار ده کنه پکار لږ زور سره دا پارسه کې وایي د جمعیت الیکشن چی نو تاسو سوای ها تبدیلی پکار ده څه پکار ده تبدیل ادا چې کم مولا وایي چې تبدیلی پکار ده د توای اسلام مدرسه شته نو دی وایو مدرسه خو مشته وایي تبدیلی پکار ده صحیح وایي تبدیلی پکار ده هغه نه پس خپل زوی لکه د مولي کې نولې چې زه عمرګم دا مولې صاحب محترم صاحب تا مولای صاحب دا ما پسې محترم صاحب صحیح پته ولګېده چې هر یو سړی بدلون راولي خو بل راولي په ځان نه راولي تبدیلی پکار ده چې رویه بدلی شي نو ته خو لومبې شروع که ته خپل رویه خو بدله که دروغ ته تاسو ښه وایي که بد وایي چې څوک دروغ وایي خوښ مو بدلون پکار دی چې هغه دروغ نه وایي خو ته په خپله پرېږدې لږ زور سره دوکې ته تاسو ښه وایئ که بد وایئ بد وایئ چې څوک دوکه کوي ستاسو خوښي او غوزن چې تا سره یې کوي خوښ مو بدلون دې سړي کې پکار دی چې دا دوکې نه کوي ته یې کې که نه یې کې بس دغه یو لوی عذاب دی تبدیلي پکار ده دې ځای نه ته ځان نه شروع کړه چیریټي بیګینز ایټ ہوم خیر د خپل کور نه شروع کړه د مونږ بدلون غواړو بل لپاره صحیح مولا صاحب جماعت کې بیان وکړ جماعت کې بیان وې دا شب برات را روان دی فلانه شپه د 14مې 15مې درمیاني شپه ده صحیح نه علامه بهوتی کشاف القناع کې یو حدیث نقل کړی اثر باندې اگر چې د محدثینو مقال دی خو بیا هم فل جمله ثابت دی چې د ماخام او ماسخوتن میس کې څوک په جماعت کې کینی ا بندگی د الله کی نو الله ولا مغفرت کوي صحیح اوس دا خو علامه بهوتی کشاف القناع کې لیکلی دي اثر نقل کړی دی د په خپل کشاف القناع هم ورولیک انوي په دغه شپه چې څوک چاله ملمستیاو کی او خصوصا دیندار طبقه له او خپل علماء له
او بیا خپل امام لا، نو د په جنت کې یو ډېر لوی درجه ملاویږي. اوس په سپیکر باندې به خوشه چې سپیکر بند شه، لږ زور سره وایي خوشه چې سپیکر بند، دا زما سپیکر نه بندېږي. صحیح، زما خو ګوره هلته امریکې سره تعلق دی، هلته مې د پاکستاني حکومت سره هم تعلق دی، هغلته لوی ویښتو سره مې هم تعلق دی، او د بسترې چې ګرځوي سره مې هم تعلق دی. زه ټولو سره لین برابر ساتم. صحیح شه، انګریزي کې وایي کیپ د چوائسز اوپن. څه وایي پروفیسر صاحب؟ کیپ د چوائسز اوپن. دروازې بندوه ما، اره دروازه کلاو ساته چې که دا کس خفه شي بیا به زما دا ملګری، او که دی خفه شي بیا مې دا ملګری. صحیح، نو زه ټولو سره لین دین برابر ساتم. صحیح، زه چرسیانو سره هم لین دین برابر ساتم. زمونږ د کلي کې لیوني دي، هغوی سره د هېڅ چا لین دین نشته، زما هغوی سره لین دین دی. نو محترم ورونو، عرض مې کو استاذ خدمت کې چې اوس ملا صاحب خبره خو وکړه، ښځې واورېده چې دا خو ډېر د خیر کار دی، مونږ له هم هلته محل په کار دی. هغې په هغه شپه چرګ حلال که او خمبیره ډوډۍ ورسره پخې کړي او لږه چټني ورسره هم. ملا صاحب چې کور ته راغې ورته یې کېښودل، وی دا چا د الله ولي دا د خیر کار کړی دی. صحیح، یعنی نه صرف دا چې ما له دعوت را کړی بلکې زمونږ کور ته یې راوړی دی، ما سره یې بچي هم په شریکه وخوري. مولانا سنجان صاحب ډېر ښه سړی و. هغه له چا وی زه یې غواړم چې تاسو له مې دعوت وکړئ. هغه ورته ته کوم قسم دعوت کول غواړې؟ ادنا کول غواړې که اوسط کول غواړې که اعلی کول غواړې؟ هغه ورته ویلي په دې خو نه پوهېږم، وی زه به دې پوهېږم زناوره چې کوم کار کېږم وی مې د علماو نه ځان پوهیوه. نو ادنا دعوت دی ته وایي چې ته یو چرګوړی حلال کړې او بیا ما بوځې او ډوډۍ را باندې وخورې. او اوسط دعوت دی ته وایي چې ما هم بوځې او زما دواړو زامنو ته هم وایي هغوی مې را سره لاړ شي. اعلی دعوت دی ته وایي چې نغد راکړې مونږ یې کور کې پخه کړو. مولانا سنجان سے بڑی ښې ثابتې ویلې، مظاهر ثابتې به ویلې. نو بهر ته الله دې غریق رحمت کړي. عزیزان استاذ خدمت کې مې عرض کو، مونږ نه ښه سړی پرېږدو او نه بد سړی پرېږدو. عزیزانو عرض مې کو چې ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. چودہ اللہ پیغمبرا چې دوی تابانے کلام اعتراض کئی شبہ دربانے واردی. ته فکر من کېږه ما چې دې سوال بس جوابي، ته دې اعتراض بس جوابي، د دې شبې به څنګه رد کیږي؟ الله تعالی وی لا جئناک بالحق، مونږ به یو مسکت جواب تا ته راولیږو. حق معنا څه ده؟ مسکت جواب، چې دې شونډې وبنشي خبره به نشي کولی. اعتراض وکړه څه چې وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق. اللہ تعالیٰ فرمائی دوی وی چې کدا پیغمبر دی نو دے بازار ته ولځي، کدا پیغمبر دی نو دے سٹورنو ته ولځي، کدا پیغمبر دی خوراک ولې کوي، کدا پیغمبر دی ودونه ولې کړي دي، بچي ولې شوي دي. او تاسو ته لطیفه ویلې د پیر بابا زویه شو، نو ښځې را روانې وي، نو نورې ښځې مخې له ورلې، نو ورته یې چېرته تلي یې؟ پیر بابا کره تلي وو. سید علي ترمذي ډېر نیک سړی و، وی پیر بابا کره تلي وو. وی پیر بابا کره هم څه کول؟ وی د پیر بابا زویه شوی دی. نه یوې بل ته وکتلی خوره قیامت نږدې شه، بزرګانو هم دا کار شروع کړ. عزیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. اللہ تعالیٰ فرمائے اعتراض وکړو چې دې ډوډۍ ولې خوري، دې واده ولې کوي، د بچي ولې دي، دې بازار تا دکان تا سٹور ته ولې ځي. نو اللہ تعالیٰ جواب ورک چې ماستان وړاندې پیغمبران لېږلي. دا مشرکین مکې هم مني چې پیغمبران وو، کني دی بیا د ابراهیمي ملت دعوه ولې کوي؟ خبره ذهن کې راله؟
یعنی دی منی چې مخکې پیغمبران راغلي وو کني دی بیا د ملت ابراهیمي دعوه ولې کوي او دوی دا مني چې ابراهیم وعده کړی و کني دی له کومې غاړې راغلي دي دوی چې وایي چې مونږ ابنایو د ابراهیم معنا دا چې د هغه پیغمبري هم مني ځکه خو دعوه کوي د هغه د ملت کوي که نه کوي لږ زور سره ابو جهل وایي چې ملت ابراهیمي خو دا چې مونږ څه کوو نو دغه دی نو دا دی پکې د کومې غاړې راغی صحیح بلکې د حضور علیه السلام په نکانو کې یو سړی دی د هغه نامه ده ابو کبشه څه شي ابو کبشه داسې سړی و چې د بوتانو عبادت به د هغه په ذهن ښه نه راته وی دایر دا څه لیونتوب دی دا کاڼي ګټې دا مورتیاں دا گوتم بدھ صاحب دغسې ولاړ دی صحیح خلک ورته مورتي کوي د هغوی ځان له خپل گوتم بدھانو تاسو مې کتاب لیکلی تقابل الیدیان و مذاهب هغې کې مې دا ټول ذکر کړي دي عزیزانو خو چې زه کتاب ذکر وکړم نو تاسو بیا عباد الله مولوي صاحب تنګوي په ټلیفون باندې هغه کتاب چاپ شوی دی نو هغه ورته یاره زه خو مشین نه یم صحیح تاسو څوک ما سره همت نه کوئ قاري صاحب د خدای اجر ورکړي قاري صاحب یو کتاب کم از کم ورسره کمپوز درایت الروايه هغه ورسره کم از کم کمپوز مین سکم 300 صفحې کتاب د غټ کتاب دی الله دې اجر ور دغسې کسان هلته بل ملګری دی هغه ورسره مقالات کمپوز کړل دلته ادریس دی چېرته ناست دی ادریس دغه ناست دی ادریس ورسره څه کمپوز کړل نو دغسې چې مجاهدان پیدا شي زه هلته لاړم نو ما چاچټ راولېږه ټانټکوی کې دی تاسو فلانی کتاب ذکر کړو نو ما ورته ویل داسې مسله دوه خبرې دي یو خو ما د عبدالله مولوي صاحب غریب یوازې دی نو دی په یوازې ځان د خپل بچي هم دی خپل کور هم دی امامت هم دی سکول هم دی ځان له بچو روزي هم ګټي صحیح نو ما هغه یو کس دی نو خو چې څومره کولی شي دومره به کوي او ما دویم دا چې کتاب خیراتي خو نه چاپ کېږي پیسې غواړي ما دې غریب سره پیسې هم نه د غریب سره زمونږ ملګری کویټه کې هغه ویل 15,000 روپۍ یو کتاب دپاره راولېږلې دعوت جهاد دپاره چې چلو دا چاپ کا کنی در سره بیا مرا کوه صحیح هلته ما بیان وکړ زه خوشحاله شم عباد الله مولوي صاحب ته دوه د کالج نوجوانان چې اوس کالج ته یونیورسټۍ کې هم نه دي نوجوانان بالکل شکل انګریزي له مکمل وی هغې چې بیان نه بل رالل وی دواړو 10,000 روپۍ راکړې دا چې د سیرت کې ولګو چې زمونږ پکې هم څه حصه وشي دې قوم کې ډېر ښه خلک شته صحیح مونږ تشګیري والا د خلک وو چې د سره ویزیبل آئیډنټیفیکیشن مارک دی صحیح ظاهره شناختی علامت دی ورسره دا چا سره چې علامت نه هغه ډېر علامتیان خلک وي عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی چې قرآن کریم فرمائے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا اللہ تعالیٰ فرمائے دو اعتراض کو چې دا پیغمبر بازار تا سٹور تا ولیسی دے ودونه ولې کوي د بچي ولې پیدا کیږي د خوراک ولې کوي الله تعالی وایي تا نه وړاندې څومره پیغمبران چې مې لېږلي الا انهم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وکان ربک وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا یا اللہ دا اللہ شاہ منصور شیخ رحمۃ اللہ علیہ وزل تفسیر کے ہوئے اوے اللہ تعالیٰ وہی چھ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ادا سے کورون تا من نوزی بی اجازت چھ غستا سو کورون نہیں پردو کورون تا بیجا حتی تستانسو ان استیناس پا مانا دے استیزان دے چی اجازت غواری بیا غینا او لیسا علیکم جناحن ان تدخلو بیوتا غیر مسکونت ادا دا وبال خبر ندا چی تاسو دا سے مکانون تننوزی غیر مسکونت چی اغی کی سوک اسی گینا خز پکی نشتا انوی مرگریا پا قرینت معلوم شدین بازار مراد دے منڈائے تے مراد دے سٹورون تے مراد دی اگے تو خلق پہ اجازت نزی کلاو کڑی تے دا پارے چی خلق دے راشی انوی قرینہ پیدا چی فیہا متاع لکم پا دغ مکانونو کس تاسو دا پارا ضروری سامان دے نو چای دا پکی وی گوڑا دا پکی چینی دا کورکا من دے مرچکے دے نو دے دا پارا خصوص درخواست نلی کی دکان ترات لے شم کنشم رات لے انوی اغیتا اخوی پا نیک اراده بزی یعنی دا غلا غلطه پا اراده بنزی
چې هلته نه بیا د ګوړې نه جیب ډکې د واسکټ داسې بنئ. وی الله تعالی فرمایي چې والله یعلم ما تبدون وما تکتمون. وی الله تعالی وای چې ګوره زه خو پټ او ښکارا دواړه پیژنم. غله زه خو دې پیژنم چې ته به واسکټ جیب کې ګوړ اچې. یاره وی طالبانو الله تعالی ډېر عجیبه سړی ډېرې ښې خبرې کوي. الله تعالی ډېر ښې خبرې کوي. زه خو دا نشم ویلی شیخ صاحب خو لوی سړی و سبقت لساني وی الله تعالی ډېر ښه سړی دی. یعنې سړی په معنا د سړي نه، په معنا د ذات، په معنا د څه، په معنا تاسو تجاوز ویلی که نه و دی ویلی؟ یعنې تفتزاني له بیا لړ شه، قاري صاحب د سوقي له لړ شه او تفتزاني له لړ شه. یاد دی دا نکته؟ اللہ تعالیٰ فرمائے چتان وړاندې ما څومره رسول او پیغمبران لېږلي دي الا انهم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. نو دا ټول به بازارونو ته هم تلل، دوی به خوراک هم کو، څښاک به هم کو. انسانانو انساني تقاضې لرلې. وجعلنا بعضکم لباس الفتنہ. اللہ تعالیٰ فرمائی دوی د پارا د ټول نه لوی رکاوټ ستا پیغمبرای کې دار چې ته د کاکا زوی یې. ته صحیح که د بهر نه راغلی وې کېدی چې ملک کړی وې، که د بهر نه راغلی وې نو کېدی شي چې ملک کړی وې، خو د کاکا زوی نه ستا ملکای منلو ته تیار نه دي. صحیح صحیح ده که نه؟ اوس مونږ خو به دا منبرای کې خپل د تره زوی له خپې نه راخلو وای پزان پرده ماچه وای کنه. صحیح مونږ سړی د ګاډ سړی دی چې شنټ کوي والا ونشي ځکه زما یو تربګنی ده ورسره. صحیح ده اجل صاحب؟ صحیح ده. دا زمونږ مزاج دی، دا انساني مزاج دی. دا تربګنی او دا حسد دا د انسان په خمیر کې اخله دی. نو اللہ تعالیٰ فرمایا غیبم ڈوڑای خوڑا بازار تبتلل. وجعلنا بعضکم لباس الفتنہ. اللہ تعالیٰ وی دارنگی متاس یو بلد پارا آزمائش و ابتلا گرزولی. زمونگ دا کاکا زوی پیغمبر کی دیش. Does it make sense؟ تاسد عقل خبر ہے. زمونگ دا کاکا زوی دی پیغمبر کی دیش. Does it make sense؟ تاسد عقل خبر ہے. نازیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے دا ٹیسٹ دے جزا کوم خلقو باندے، دا ابتلا دے جزا کوم خلقو باندے، او دا خو زمان انتخاب دے جزا سوک پیغمبر کوم علیہ السلام. ناغی وی مونگ تا خو چانے دی ویلے چنن بنبی علیہ السلام پیغمبر کی گی. نن فنکشن دے، نن سے دے فنکشن دے. گاؤن بورتا چاہی او کیپ بورتا پسرائی شملکے ویدی دا رضلن دی او بیا وائس چانسلر سے یا سوک چیف گیسٹ اور ترکے دا دا پیغمبر ہے ڈگری تے واخلا. صحیح اللہ رضا خبر د رد پارا د موسی علیہ السلام قصہ ذکر کړه چې د خلابیام د مکی په خوا کې د پیغمبري ملاو شو 3 میله کې وو. موسی علیہ السلام خو بدا سے لق دک سارا کې چړو لار ته روکو چې کم خوا لاړ شم، او په دغه لق دک سارا کې په تور تم کې په طوفاني شپه کې الله تعالی ورته چې یا موسی انما انا ربک فخلعن علیک. تر هغه وادي مقدس دا زتا پیغمبر کوم پڼې وباسا. اللہ تعالیٰ وی ما خود پیغمبر ہے پارا چرته جلسہ نه کړي چې ګینه جلسہ نن به خدای صاحب بطور چیف گیسٹ دی جلسہ کې شراکت کوي، جلسہ کې به شرکت کوي. موسی علیہ السلام له پیغمبر ډیګری ور کوي، یا موسی علیہ السلام له پیغمبر منصب ور کوي. اللہ تعالیٰ وی الته خدا خزم ډیر سات پس خبر شو غریب خوار ته لري ناز ته د لاړو اور راړو ولا الله ورته اور پریدا نور در کوم، اور پریدا نور در کو. نازیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وجعلنا بعضکم لباس الفتنہ اتصبرون. اللہ تعالیٰ فرمائی پدے بانے قناعت کولے شئی. دلتا صبر پمانا دے سڑے پدے بانے قناعت کولے شئی. دا خدای پا تقسیم بانے رضا کیے گئی. دا خدای پا تقسیم اس چی خدای چارہ سور کری دی کہ تا پہ رضائے کرنی رضا خدای فیصلہ دا فیصلہ تارہ پارا نہ بدلائی بدلئی فیصلے خدای چار پر نہ بدلے. اللہ وہی کہ من نو منا کن من تورا بلادر پسے اللہ وہی زما انتخاب دے وسڑے میں پیغمبر کا تصبرون تب دے تقسیم خداوندی بانے قانع قناعت پہ کے نو اللہ وہی کنا کہ نو زما سروانی کو کان ربک بصیرا زتام واچ کوم دیم واچ کوم چ تسکے او دے سکی. یو ول فیس اینڈ ہی ول فیس. دے بم وینی چسکی گی او تب بم وینی چسکی گی. در قرآن کریم ہر جملہ چوی دا ځان له مستقل حکمت لري. څه لري؟
مستقل خود دې لپاره پوهه پکار ده. حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه دا شاه رحمت الله علیه قرآن باندې ډېر ښه پوهه ده. د قرآن باندې ډېر ښه پوهه ده. بهر تقدیر تاسو بیا ویلو ته تیار یې که زه رالم د شاه صاحب فلسفه دا صحیح ده. ډاکټر صاحب ته هم ستا مرګ ډاکټر صاحب شو نه دی راغلی. نہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا. اللہ تعالیٰ فرمائے زمواج کوم او بصیر دلتا پمانا دا سارندوی دے. افغانان ورته سوی سارندوی انټیلیجنس والا سړی چې در پسې لګېدلی او ستا هر حرکت هی از پوټینګ اټ آن ریکارډ. افغانان ورته سارندوی وای وای دې د جمع کې به سارندوی وي. څه شی وای سارندوی چاته وای چې سارنه کوي ته نه پیژنې دیوال نه اخو غوږی کوي سارنه نه هغه پاخه پښتانه دي. مونږ د پښتو بیړه غر کړه زه چې کله دلته نوریجو ته بیریجی وي اوس چې زران چې څوک وای پرون راته سجادو مې ویجی تاسو چاولې براړو کنه مې زه چاولې نه خورم کریجی راړې نه بیا به خورم چاولې خو مې نه خورم. عزیزانو عرض میں خو ستاسو خدمت کې پروفیسر صاحب تام پښتو پرې خو دې څنګه کوای ها اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اللہ تعالیٰ فرمائے چاہوئی بم بازاروں تطلل انسانانو ضروریاتو اتصبرون تاسو پدے قناعت کوئی دا خدای پا تقسیم راضی ہے. نبی علیہ السلام یو حدیث کی فرمائی ما نقل کرم دے چرتا نفقات الانسیہ کے چن فیما اوحلّہ الى داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام تا چی اللہ کم وحی کڑے وا پاغے کے یو خبر داوا ان من لم یرز برزائی ولم یقنا غلا غطائی ولم یصبر غلا بلائی فلیخرج من تحت سمائی ولیتخذ له ربا سوائی. اللہ تعالیٰ فرمائے چې ما کوم فیصله وکړه پاغه باندې سړی راضي نه دی. خدای چې کوم فیصله کوي هغه د خپل حکمت پیش نظر کوي یا تا ته نه ګوري. رموز مملکت خیش خسرو داند علامه وای بادشاہان چې کوم کارونه کوي ولی کوي رموز مملکت خیش خسرو داند د مملکت په اسرار او رموز او په سیکرټس باندې بادشاہان پوهیږي. هغه پالیسی ساز خلق دی. مونږ غواړو نواز شریف ته چې داسې وکړو زرداری شریف داسې وکړو یا هلکه مرګريه ته کوم ځای ناست دی هغه کوم ځای ناست دی تا غنم پته لګولی چې ولې داسې وکړو. نو د هغوی ځان له خپل یو ایجنډه وي د هغوی ځان له خپل یو مفاد وي د هغوی ځان له خپل یو قومي سوچ وي یا ملکي. یعنی دا ضروري نه ده چې ګینې یو سړی حکمران دی نو هر کار ناروا کوي 200 هغه ټیک هم کوي کوي که نه کوي. خو مونږ هغه یو رانیولی خصوصا اپوزیشن والا هغه یو راونیسي په دې به د کوره وباسو په دې به د کوره وباسو. نو بیا مونږ پکې چغه شروع गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो कि गिरती हुई दीवारों को. عزیزانو ځکه چې مونږ حقیقت پسند خلک یو نه مونږ حقایقو باندې ځان پویو. قسم دې مونږ خو داسې یو عجیبه غونې سطحي غونې خلک جذباتیان غونې نو محترم ورونو او دغه جذباتیت ته په حکمرانانو کې هم دی. بېنظیر صاحب یو پلانینګ شروع کی نواز شریف صاحب راشي دغه نیمګړی هغه پول پلان دي چې دې باندې د هغې نوم کېږي. نواز شریف صاحب شروع کی پیپلز پارټۍ والا راشي وایي دا نه پوره کوو دې باندې هغه نوم کېږي. یا لکه د دې سیاست سره تعلق نشته دا قومي دولت پې لګېدلی دی دې باندې ما چې کم ټیکس ورکړی دی هغه پیسې پې لګېدلي دي. ته چې بازار ته ځې د 50 روپو تیلو مخلې د ګورنمنټ خزانې ته ستانه ټیکس روان دی صحیح د 10 روپو د چای پاڼې اخلي د ګورنمنټ خزانې ته ستانه ټیکس روان دی د پلار پیسې خو نه دي دا خو د قوم پیسې دي د جیب یې کټ کړی د دې خېټه کټ کړې ده. عزیزانو خو قومي سوچ نشته. دا مغرب ولې کامیاب شو هغه قومي سوچ خپل کړ هغه د قومي مفاد لار کې سیاسي مفاد رکاوټ نه ګرځي بلکې برملای وای چې دا یو منصوبه زمانه وړاندې زما پریډیسیسر credit goes to him د دې کریډټ ردی نام و نمود دا داغه لپاره دی. خبرم ذهن کې رال عزیزانو عرض میں کو تاسو خدمت کې
چې الله تعالی فرمایي الا انهم لیاکلون الطعام ويمشون فی الاسواق، هغوی به ډوډۍ خوړه بازارو ته بتلل. وجعلنا بعضکم لبعض الفتنه، الله تعالی فرمایي ما تاسو یو بل د پاره ابتلا او آزمایش ګرځولی، زه تاسو ټیسټ کوم. ان الله یبتلی الغنی فی غناه والفقیر فی فقره. خدای هر یو سړی ټیسټ کوي، مالدار هم ټیسټ کوي، غریب هم ټیسټ کوي، کور والا هم ټیسټ کوي، بے کور هم ټیسټ کوي، موړ هم ټیسټ کوي، اوږې هم ټیسټ کوي، عالم هم ټیسټ کوي، جاهل هم ټیسټ کوي، تعلیم یافته هم ټیسټ کوي، بے تعلیم هم ټیسټ کوي. حضور علیہ السلام وی فقیر باندې الله تعالی ټیسټ کوي داغه په فقر کې، او په غریب غنی باندې ټیسټ کوي داغه په غنا او مالدارۍ کې. نبی فرمایل چې وجعلنا بعضکم لبعض الفتنه، مونږ تاسو یو بل لپاره ټیسټ او ابتلا ګرځولی. اتصبرون، نو آیا تاسو د قناعت مظاهره کوئ د الله تقسیم باندې راضي یې که نه؟ انو که نه یې راضي نو مه یې راضي که نه. امریکا کې مونږ د غصې په وخت کې چې خبره کوو، مونږ دا خبره که منې ومنه هیل وید یو، جهنم ته لاړ شه. امریکایان وایي هیل وید یو، هغه هم جهنم مني. ځکه سړي ته څه وایي غصه کې؟ وایي هیل وید یو، زه جهنم ته لاړ شه. عزیزانو عرض مې کور تاسو خدمت کې چې تصبرون وکان ربک بصیرا، الله تعالی وایي زه دې څارنه کوم، ما تا پسې انټلیجنس او سی آی ډي لګولې دي او زه درته په خپله هم ګورم. خدای خو هلته ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، رصده یرصدو، دا ریډار سټیشن چې دی ته رصدګاه وایي. د فلکیاتو معاینه چې کوم ځای نه کېږي څه وایي ورته؟ رصدګاه وایي ورته. مرصاد او مرصد دا ردی رصده یرصدو نه دی. صحیح د دې رصد شیخ صاحب رحمت الله علیه اخو بیا ساده پښتو ولا ترجمه کړو. مونږ اوس لږ ماډرن شوي، ټیکنالوژي مخ په وړاندې لاړه. ها هغه زمانه کې د دې منسپل کمیټای والا د ښار نه بهر به چونګي وو، نو هر ګاډی به په دې تېرېده که نه به تېرېده؟ نو د هر ګاډي نه به یې څه کړ؟ چونګی به یې اغوسته. نو شیخ صاحب رحمت الله علیه وی ان ربک لبالمرصاد، وی الله تعالی وایي چې ما نه خطا کېدی نه شي، زه مسؤل چونګي کې ناست یم. چرته ناست یم؟ مسؤل چونګي کې ناست یم. هر ګاډی هر ټرک به مسؤل چونګي باندې تېرېږي، پیسې به ورکوي. خبره ذهن کې راله؟ نو اوس مونږ خو ماډرن دور کې ټیکنالوژي ډیولپ شوې ده. الله تعالی وایي زه ریډار سټیشن کې ناست یم، ما نه څوک خطا کېږي نه، ته خو ریډار ته ناست یم. خبره ذهن کې راله؟ ځکه چې د قرآن کریم تشریح به کې د حالات او ظروف مطابق چې د خلکو مایند ته کوم شی اپلای کېږي. اوس خو مسؤل چونګي شته نه، نو بیا به دې باندې یو تقریر کوي چې مسؤل چونګي څه ته وایي. مسؤل چونګي بیا وایي آینده جمعه مسؤل چونګي باندې بحث کېږي، موضوع وایي مسؤل چونګي دې باندې به فلم مقاله لیکو. صحیح، تا مقاله پورا کړه که نه؟ شروع ده. ها نو بار تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی اللہ انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. زمان آخری جمعہ دا زمان پا خیال داموز بپریدو بیان بمازیگر پورا سنگم خوخلا وجعلنا بعضکم لبعض الفتنة اتصبرون وکان ربک بصیرا. اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو ټولو باندې ټیسټ او ابتلا کوم. یو سړی رعیت دی غم د ابتلا لاندې دی، یو سړی حاکم دی غم د ابتلا لاندې دی، یو سړی افسر دی د ټیسټ میدان کې دی، او یو سړی د هغه سوبارډینیټ دی د ټیسټ میدان کې دی. یو سړی پوه دی دیم د ټیسټ میدان کې ژوند تیری، یو سړی ناپوه دی دیم د ټیسټ میدان کې ژوند تیری، یو سړی مالدار دی دیم د ټیسټ د میدان نه تیریږي، یو سړی فقیر دی دیم د ټیسټ د میدان نه تیریږي. الله وکان ربک بصیرا، دې ایگزامینر الله تعالی دی. دا ټیسټ اخلي څوک؟ الله. نه ورته اپروچ کیږي نه ولا ډوډۍ کولی شي. صحیح، دلته خو چې ایگزامینر راشي تاسو بیا سپورټنټ له څه کوئ؟ ډوډۍ ولا کوئ. نو دې نه ګفټ قبلئ نو ولا ډوډۍ کولی شي، نو ورته اپروچ کولی شي. پرنسپل صاحب څنګه دغسې کوي که نه کوي؟ نو الله تعالی وایي چې نه زه خو نه ډوډۍ خورم. صحیح، نه راته اپروچ کولی شي. بس زه داسې ایگزامینر یم چې ایگزامین کوم به دې بس، دا ابتلا ده روانه ده. نو عرض مې کو
چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان فیما حل الى داود علیه السلام من لم يرض برضای وفي روایت بقضائی ولم يقنع على غطائی ولم يصبر على بلائی فليخرج من تحت سمائی وليتخذ له ربا سوائی. چې څوک زما فیصله باندې خوښ نه دی، الله وی ما فیصله وکړه او څوک په دې باندې خوښ نه دی، او زه غریب یم، دا د غرفت فیصله ما د پاره الله کړې ده. ته مالدار یې، تا د پاره الله کړې ده. دا وزیر صاحب دی، د پاره الله کړې ده. دا مشیر صاحب دی، د پاره الله کړې ده. دا سینیټر صاحب دی، د پاره ټول پاټه په یو سلیټ باندې 3-13 شوي. ها که پکې څوک پاتې شو وای نو ما چاوي چې ما ستنه پاتې مې سره شته نه، هیڅ ممبران نشته. صحیح نو دا چې نی دې کې خیری ان من التقوى الا تجد، دا هم تقوا را چې شی باندې د قدرت نشته. دا د تقوا لوی میدان دی چې کولای نشي. عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ ان فیما حل الى داود علیہ السلام ان من لم يرض برضائی ولم يصبر على بلائی ولم يقنع على غطائی فلیتخذ له ربا سوائی یخرج من تحت سمائی. خدای وی زما فیصله باندې یو سړی خوښ نه دی، یوا ما چې کوم مصیبت پر راوسته په هغه صابر نه دی، دوا ما چې څومره شی ورکړی دی په هغې سترګې مړې نه دي. درې داسې قیمتي خبرې الله تعالی حضرت داود ته وکړې چې کومه فیصله مې کړې ده په هغې خوښ نه دی، چې کوم مصیبت مې پرې راوستی دی په هغې صابر نه دی، چې څومره شی مې ورکړی دی په هغې قانع نه دی، سترګې نه دي مړې. قانع عربي د پښتو وایه، تاسو لړمه کې عربي وایي. ان من لم يرض برضائی ولم يصبر، یو خدای ته وګورئ چاولي پریجو بدلې کې بیا واپس را چې ان من لم يرض برضائی. زه باچا همیشه سره نو باچا چې دا لفظ وایي زه فورن د اصلاح کوم، دا لفظ هم نورو خلکو ته هم وایي چې داسې وایه. صحیح تاسو یو لفظ وایي بار بار خودکش څه شي، نو ما باچا ته هم بل ما دا خودکش دی. خودکش خو چې سړی ځان راخکي او راخکلو خو یو ځای دی نو بار. ان فیما اوحى الله الى داود علیه السلام ان ټول باریکو خبرو خو پوهېږي غلال یعنی دې کې اړو تشریح ته محتاج نه. ان من لم يرض برضائی ولم يصبر على بلائی ولم يقنع على غطائی فليخرج من تحت سمائی وليتخذ له ربا سوائی. چې څوک زما پر رضا او قضا باندې راضي نه دی، زما مصیبت باندې صابر نه دی، زما په ورکړه باندې سترګې نه دي مړې، فليخرج من تحت سمائی. نو الله تعالی وایي دی زما د مملکت کې بیا کوي څه، زما د ملک کې بیا کوي څه. دا د اسمان لاندې څومره دنیا چې دا چا ده بادشاہ څوک دی؟ نو الله وایي زه بادشاہ ما دا فیصله کړې ده، په دې فیصلو دی خوشحاله نه دی، نو چې نه دی بیا زیوړې نه بل ملک ته چېرته شته تلو ځای. نو پښتو کې مونږ وایو چې کم مېلمانه نه خلاصېږي ډېر ډېر ورته خانده، بس چې هغه راشي خدای دې راوله بیا دې خدای راوله، داسې غلی خو نه خدای دې بیا خو بس تا نه به کله خلاصېږي. ان من لم يرض برضائی ولم يصبر على بلائی ولم يقنع على غطائی فليخرج من تحت سمائی وليتخذ له ربا سوائی. اللہ تعالیٰ فرمائی زما دا آسمان لاندنا لازم دے چی دے وزی ځان لبل ملک پیدا کی او بل بادشاہ پیدا کی. بادشاہ مانا بل خدای ځان له پیدا کی وليتخذ له ربا سوائی. اللہ تعالیٰ فرمائی اتصبرون، خدای دا فیصلہ کړی دا چې محمد رسول الله پیغمبر کا علیہ الصلوۃ والسلام تا ته پیسې اعتراض دی، ته په صبر کې او کنه په کې دی پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. نو دوی اعتراض وکړ چې مال حاضر رسول یاکل الطعام ويمشي فی الاسواق، اعتراض وکړ